نن درته یو داسې وظیفه ښیم د الله پاک دوه نومونه دي. د الله دوه نومونه وظیفه درته ښایم انشاءالله. که دا تاسو په دې عمل وکړئ او تاسو ته به خصوصا معاشي پریشانی دی پاره. نن سبا چې ګورې هر طرف ته معاشي پریشانی ده، یعنی د پیسو پریشانی، د رزق پریشانی، د روزه درک نه لګي، کور کې غوړي نشته، چینی نشته، ګرانی ده، مهنګایي ده، بلونه خو دومره راځي چې هغې حد نشته. دلته کې آمدن کم دی او د بجلی بل ورپسې ګوره ورپسې دا پلاني ټیکس دی او دا پلاني ټیکس دی، دومره بلونه راځي. د ګیس خو یې دومره ګران کړو چې د بې انتها. د دې علاج اوس څه دی؟ الله سره واسطه جوړه. رمضان تیر شو، دا نه چې اوس رمضان تیر شو بس اوس قرآن پاک چېرته تاختې کېدو، نه، قرآن پاک به کالو سره مونږ تلاوت کوو. البته رمضان کې به ډېر ختمونه کول، اوس به لږ کم شي. رمضان خپل برکات، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ټیک دا منم چې رمضان المبارک کې به ډېر ختمونه کول او کول پکار دي. غیر رمضان کې به هغه شان خو نی، خو لیکن دا خو نه ده چې ته د قرآن ته چوټي ورکړې، دا خو نه ده ته عبادات ته چوټي ورکړې. بس رمضان ختم شو بس د عباداتو چوټي شوه، په تاخ کې مو قرآن کېښو، بل رمضان کې بیا راخلو، دا جایز دي. اوس جماعتونه څنګه ډکو په رمضان کې؟ اوس څه شول جماعتونه کې وروره بیا هم هغسې بس 2-3 صفحه او مخکې ټول جماعت ډک. دا ولې اوس هغه فرضیت ختم شو د مونځ؟ ولې دا مونځ صرف الله پاک رمضان کې فرض کړی دی؟ د دې ما ته څوک جواب راکړي. دا څه حالات دي؟ نو یو خدا چې خپله 24 ګنټې زندگی د اسلام په طریقه شروع، د روجو چوټي شوه، د روجو میاشت ختمه شوه، د عباداتو چوټي نه ده راغلې، د قرآن د تلاوت چوټي نشته کالو سر. نو قرآن تلاوت کوئ، بیا درته زه ورسره توبه استغفار وکړئ چې الله موږ د رمضان حق نه دی ادا کړی. نو اوس درته یو وظیفه ښیم انشاءالله، دا وظیفه تاسو وکړئ، تاسو وګورئ، تاسو به ما ته هم دعاګانې کوئ، خو په دې خبرو عمل وکړئ. کالو سر مسلمان جوړ شه، 24 ګنټې مسلمان جوړ شه. په دې خبرو د عمل نه کړی، ستا وظیفې کار نه کوي. نن سبا خلک فرض مونځ خیال نه ساتي، وظیفې پسې لګېدلې. فرض مونځ خیر دی که قضا شو، وظیفه کوم جي، ځکه رانه قضا شو چې وظیفه مې کوله. دا وظیفه ده، دا وظیفه قبلېږي؟ ستا دا وظیفه به تا ته څه حاجت پوره کړي؟ زه ته ما ته دا وایم. وظیفه خو مونږ دې دپاره کوو چې الله رانه راضا شي، الله دې مونږ کار وکړي، ځکه بل څوک یې کولی نه شي. نو چې ته مخکې نه الله ناراضه کړې، ته به هغه فرض مونځ پرېږدې او ته وظیفې پسې لګېدلې، نو دا هغه وظیفه خو به تا ته الله په دې مخ راولي. پابندي ځان کې پیدا کړئ د فرایضو، د الله خبره ومنئ، د رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه زندگی شروع کړئ. بیا وظیفه وګوره، د وظیفې مزه بیا وګوره، د وظیفې مزه وګوره چې زړه ته څومره سکون رسېږي. نن درته یو اسانه بهترینه وظیفه ښیم، بې انتها اسانه. تاسو به داسې وکړئ چې یو 2 رکعته نفل به وکړئ د حاجت دپاره، خصوصا معاشي پریشانی کې مبتلا یې که نه، ټولې پریشانی هم انشاءالله ختم شي. 2 رکعته نفل به وکړئ، بیا به 11 پېرې درود شریف وایئ. ښه د زړه نه هر یو درود شریف درته یاد، بیا به ورپسې یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی 1111 بار پڑھیں. کتنا څومره وایي؟ 1100. او چونکې د اردو عادت شوی ما په اردو کې هم چینل دی، په اردو کې هم د وظایفو چینل دی مولانا ذوالفقار علي په نوم باندې، نو هغه هم سبسکرایب کړئ، هغه هم وګورئ. تاسو په هغې کې اردو کې تاسو سره انشاءالله زه مخاطب کېږم. نو بهر حال تاسو به څه وکئ؟ تاسو به 1111 1100 او 11 پېرې به دا وایئ یا غني او یا مغني د الله په برکته نومونه، هر یو نوم د برکتونو نه ډک دی. نو دا چې وایئ انشاءالله 1100 پېرې، بیا به 11 پېرې درود شریف وایئ او بیا به دعاګانې وکړئ د خپل ټولې پریشانیو دپاره، خصوصا مالي پریشاني. نو انشاءالله العزیز دا به تاسو 40 ورځې دا وظیفه وکئ، او چې 40 ورځې نه مخکې به په څو ورځو کې تاسو ته انشاءالله مال حال لکه د باران په شان راولي. داسې به درته الله دا مالي ټینشن ختم کړي. تاسو په دې عمل شروع کړئ، او که په دې باندې صحیح طریقې سره په دې خبرو عمل وکړو، بیا اثر ونه کړو، نو بیا ما ته ویلی شئ. الله مو خوشحاله ساته، الله مو آباده لره، الله ستاسو
زما د دې رونو خویندو د دې کتونکو الله ټولې پریشانۍ ختمې کړي. الله پاک ټولو ته دعا کوم ځکه چې ډېر کسان کمنټ کې د دعا دپاره درخواست کوي، څوک په واتسپ باندې راته دعا دپاره درخواست کوي. الله مو ټول خوشحاله ساته. انشاءالله خصوصي دعاګانې درته کوم. الله مو د دنیا او د آخرت غمونه ختم کا، بیماری ختم کا، جادو ختم کا، دشمنانو شر ختم کا، تکلیفونه، مصیبتونه، پریشانۍ جانی مالی ټولې پریشانۍ مو الله په خوشحاله وکړي. وذلک وآخر دعوانا ان الحمد